السلام علیکم. زه بیا ستاسو لپاره په نوې ویډیو باندې حاضر یم. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې کله تاسو د چا ایډي معلوموئ چې په ایډا په چا ایډي په کوم نمبر باندې خلاص شوی دی، نو به تاسو د هغه نمبر معلوم کړئ. که چیرې د نمبر نه وي شو کړی، یعنې مثال نمبر نه ښکاره کېدی، بیا به تاسو معلوم کړئ چې مثال دا پر نمبر خلاصه ده یا جیمیل ایډي باندې د نمبر یې مغه آخري دوې هندسې درښایي چې مثال دغه نمبر دی. که جیمیل ایډي واخلو پر جیمیل ایډي ده. بیا که چیرې هغه دوې طریقې هم نشي سوي، بیا به تاسو داسې چم وکړئ. ما دا دویمه بله ویډیو وختي پر ورکړې ده، د هغه لینک به زه په ډسکرپشن کې ما اوس ورکړی دي، په ډسکرپشن کې وګورئ، د هغه لینک باندې به کلیک کړئ، هغه ویډیو هم سره وګورئ. کېدای شي هغه ویډیو کې بیا تاسو معلوم کړئ. ور دا ویډیو وګورئ، که په دا دوو طریقو باندې مثال تاسو نوس معلوم، بیا به هغه ویډیو سي وګورئ. نو زه د ویډیو طرف ته ویډیو سټارټوم. که څوک زما په چینل باندې نوي دي، هغه د چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ. نو زه ویډیو سټارټوم. اول به تاسو راسئ چې دا کومې درې لیک ښکاره کېږي، پر دا درو لیکو به وکې کړئ. دا درو لیک چې مې وکې کړئ، بیا به راسئ پر دا خپل پروفایل باندې به وکې کړئ. پر دا چې مې وکې کړئ، بیا به لاندې راسئ، تاسو به د دوستان باندې وکې کړئ. پر داسې مې وکې کړئ. اوس زه دلته یو دغه آیډي خلاصوم. مثال د یو دوست دغه ګورم، نمبر ګورم چې هېڅ یو دوست زه اوس هغه به تاسو ته ښیم چې مثال کوم دوست زه اوس تاسو ته در وښیم. زه به یو کې سرچ کړم، دا جلیل دی. اوس راسئ د جلیل درته نمبر وګورئ. که چیرې نمبر نه ښکاره کېدی، اوس دا دی درته نمبر نه دی ورکړی. جیمیل آیډي خو ورکړی ده، د موبایل جیمیل آیډي ده، خو نمبر یې نه دی شو کړی، نمبر به تاسو نه ښکاره کېږي. بیا به تاسو لاړ شئ، دا دویمه طریقه یې در ښیم. د اول طریقه خو دا د نمبر ښکړی. که چیرې د هغه نمبر و، بل بیا تاسو د دویمې طریقې ضرورت نشته. که نمبر چیرې نه و، بیا به دا دویمې طریقې لپسې راسئ. د خپل آیډي څخه چې ووتاست، بیا به لاندې راسئ، خپل آیډي به لګ آوټ کړئ. بیا به تاسو راسئ دا ځل دا چې مو کې کړئ، بیا به فورګیټ پاسورډ دا ځل به راسئ. دا ځل چې تاسو کله رالاست، دا ځل به اوس دا ځل چې کله تاسو رالاست، اوس به هغه جلیل و مثال نمبر یې نه و ښکاره کړی، اوس به تاسو درته جلیل کاکاډ کې ووایي. د هغه نوم به کې ووایي، د هغه آیډي نوم، د هغه آیډي نوم دا دی ما کې ووایي. اوس به درته پر کلیک کړئ. کله چې تاسو درته پر کلیک کړئ، اوس تاسو ته د آیډي اندر ښکاره کوي. اوس دا دی د هغه آیډي ورته نمبر یې نه ښکاره کېدی، پر د آیډي به تاسو کلیک کړئ. اوس به تاسو ته دا د وینې جیمیل آیډي د هم پر ورکړې ده، چې د جیمیل آیډي پر جیمیل پر آیډي باندې هم کوډ راځي، او دا د نمبر هم د آخري دوې هندسې به تاسو ته ښکاره کوي. مثال پر نمبر باندې هم کولاوه ده، او جیمیل آیډي باندې د آیډي په جیمیل آیډي کې هم سیو کړې ده. مثال دا نمبر د آخري دوې هندسې نه دي، دا دوې هندسې دا ښکاره کېږي، نور نمبر به تاسو ته نه ښکاره کوي. بیا که دلته تاسو پر وکې کړئ، نو په دا باندې چې کله کلیک کړئ، نو بیا تاسو ته وایي پر هغه نمبر باندې کوډ راځي. نو کوډ خو اوس دله ځي. تاسو دا دوې هندسې که چیرې ستاسو یو دوست یا تاسو نمبر در سره وي، دا دوې هندسې کې وګورئ. مثال تاسو به خپله اندازه درکړئ چې دا د پلانکي نمبر دی. نو کېدای شي ویډیو خوښ شوي، ویډیو در سره لایک کړئ، زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. زه دا بلې ویډیو که چیرې دا دوې طریقې هم نه شوې صحیح تاسو ته خوند نه کوي، زه دا بلې ویډیو لینک په ډسکرپشن کې در کوم لاندې، هغه پر وکې کړئ، هغه ویډیو وګورئ. کېدای شي په هغه ویډیو کې تاسو ته معلومات وشي. هغه ویډیو کې دا معلومات تاسو ته کوي چې مثال تاسو دی د تاسو څنګه لرې دی او د کوم ځای دی، دا معلومات به تاسو ته کېږي. کېدای شي ویډیو خوښ شوي، ویډیو سره لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ. بیا پر نوې ویډیو راځو.